چې طرف د چا د سوچ فکر خطاوي چې طرف د چا د سوچ فکر خطاوي بے نوا دې کفلاتون غوندې آګاوي چې په سپینه ورځ په کنده کې غورځېږي یقین وکړه دغه کس به نابیناوي. ټول حاضرین درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم. عزتمندو د دنیا او د آخرت د کامیابی د پاره د یو څو خبرو زده کول، هغه خپل زندګۍ کې راوستل او د بعضې څیزونو نه اجتناب کول، بعضې څیزونو نه ځان ساتل، دا انتهایی ضروری دي. چې کم انسانان دنیا کی ترقی نه کوي، آخرت کی ترقی نه کوي، د دې یو څو اسبابي. پهله ته مختصر هغه بیانوم چې ذهن کې مې یو خلاصه خبره راشي، بیا په دې هره خبره درته یو واقعه یا یو مسله بیانوم، نو دلیل سره او حکمت سره به خبرې ستاسو ذهن کې راشي. کله چې یو انسان نه کامیابیږي، د دې یو وجه دا وي چې دا انسان په خپل لاس باندې کارونه نه کوي. کم انسان چې په خپل لاس باندې کارونه نه کوي، دا معذوره پاتې شي، کمزوری پاتې شي. چې سبا غټ شي نو دا د شیونو نه یریږي، ځکه دغه بچپن کې هر کار په خپله باندې نه کړي. یا کم والدین چې په خپلو ماشومانو باندې هر یو شی وله تیار ریډیمیډ ورکوي، تیار وله ورکوي، او که ماشوم کار کول غواړي مې دا مور او پلار دا ماشوم کار ته نه پرېږدي. بچه ستا پلار ژوندی دی، مور ورته وایي مور دې ژوندی ده، یو کار ته یې نه پرېږدي، دا ماشوم ظاهرا په لاس پو باندې خو روغي، خو عزتمندو د طاقت او د جذباتو لحاظ سره دا انسان شلی. سبا دا د دې عادتي چې دله به تیار شی ورکې نو دا چلیږي، که تیار شی ورته نه میلاویږي دا نشي چلیدی. یو وجه دا وي عزتمندو، دا یو عقلي وجه ده او تجرباتي وجه ده. او دویم وجه دا د عزتمندو چې انسان ډیر انسان ترقی الله رب العزت ډیر دینی کارونو او نیک کارونو سره تړلی ده. نو چې کم انسان نیک کارونه کوي نو د ده څه نه څه لین رواني، که کار یې کمزوری دی هم خوشحاله وي، که ډېرې مې خوشحاله وي، کم از کم د ده ضمیر خوشحاله وي، او دا په دغه لږ څیز کې هم خوشحاله وي د الله نه. او الله دا داسې حال ته نه پرېږدي چې بلکل ډېر خراب شي. کله ناکله حالات خو په هر چا باندې راځي، خو دا انسان که کمزوری هم روان دی خو خوشحاله رواني او څه نه څه د ده ترقي رواني. او دا د مسلمان دپاره دا طریقه ده، کافر دپاره دا اصول نشته. نو بعضې عملونه ترقي هغه عمل سره تړلی ده، لکه مثلا مونځ کول، زکات ورکول، چا سره انصاف کول، څوک د ظلم نه بچ کول. دې عملونو سره د انسان په زندګۍ کې ډېره ترقي راځي، د دنیا اعتبار سره هم د آخرت اعتبار سره. دریم نمبر سیز عزتمندو دا دی چې د حقوق ادایګي کول. بعض وخت یو انسان ښه مالداره وي، ښه ارث ورسره وي، خو دا د حقوق ادایګي نه کوي، نو الله د دې د وجې نه د دا کار او زندگی خرابه کړي. ترقي صرف پیسو ته نه وي، ترقي دې ته هم وایي چې انسان ټول عمر خوشحاله وي. دا هم د یو ترقۍ خبره ده. هلکه ما ټول عمر خوشحاله ژوند تېر کړی، الحمدلله، ما باندې داسې غټ غمونه نه دي راغلي. دا د ټول نه ترقي یافته سړی دی. صحیح شو، ځکه چې مال د سړی او خوشحاله نه نو دا خو ترقي نه شوه، زوال شو. نو دریم نمبر سیز د حقوق ادایګي ده، د مور او پلار حق ادا کول، کشرانو له د مشرانو، د استاد د سینیر ادب خیال ساتل، سینیر کسان له د جونیر خیال ساتل. دا نه چې ته مشر شوې نو چې څه دې خوښه یې هغه کوه، نه، که ته په بچو باندې زیاتی کې، په کشرانو زیاتی کې، په خپله ښځه باندې زیاتی کې، یو کمزوري انسان باندې زیاتی کې، نو الله به تا پریشانه کوي. نو چې پریشانه شوي به ترقي دې ودرېده که نه. ځکه د پریشان انسان زندگی نه، پردی زندگی د سوچونو د غمونو نه ډکه زندگی، نو دا خو د کامیاب زندگی نښه نه ده. کامیاب زندگی خو دې ته وایي چې انسان خوشحاله وي. ته خوشحاله نه، ولې ته پردي حقونه نه ادا کوې. مور او پلار د سره ښه کړي، د هغوی خیال نه ساتې. ښځې د ټول عمر خدمت کړی دی، د هغې خیال نه ساتې. ښځه د خاوند دپاره، خاوند د ښځې دپاره ټول عمر په دې بازارونو کې عزتمندو ګرځېدلی راګرځېدلی، ځان یې چې کوم دی بظاهره ذلیله کړی، د خلکو خبرې سپورې ستغې اورېدلي، د دې دپاره چې زما ښځه به زما شکر ادا کړي، زما بچي به زما شکر ادا کړي. ښځه ورته وایي تا ماله څه کړي دي، بچي ورته وایي تا ماله څه کړي. نو دا عزتمندو د یو بل حق نه ادا کول دي.
د یو بل ناشکري کول دي. دې سره هم زندګۍ کې عزتمندو تنزل راځي او دې کې زندګۍ کې عزتمندو غمونه راځي، دې کې زندګۍ کې پریشانی راځي. نو مال د سره شته چې اولاد دې نافرمانه دي، اولاد په دې مال به څه وکړي؟ مال د سره شته خو ښځه د عزتمندو نافرمانه ده، ستا خبره نه مني، ځای بې ځایه ګرځي، نو داسې مال عزتمندو ته څه وکړي؟ موږ ته خلک جاړي، وایي ما دومره پیسې ملکونو کې وګټلې، بار ملکونو ته لاړم خو زما ښځه زما په کار رانله. واده کړي ښځې خاوند پرېږدي او پیسې ورسره یې بال بچ دې پرېږدي او زما ځان له خپلې پیسې ګټلی شم، خپل کار کوه، پیسې هم د ځان سره کېده. دقه شان بعضې پلاران یې بچي په نیمه لار کې پرېږدي، زه بچیه خپل کار کوه، که ګټې ګټې که نه ګټې مې ګټه. نو عزتمندو دا د پریشانۍ علامتونه دي. سړی پریشان وي ځکه داسې کار کوي، ګینې خوشحالۍ کې خو څوک داسې کارونه نه کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو دا یو څو خبرې دي. او څلورم نمبر سیز عزتمندو په زندګۍ کې خوشحاله اوسېدل، دې سره هم زندګي خوشحالېږي. په زور باندې ځان خوشحاله وه. خوشحالي عزتمندو د خوشحالۍ ځایونه ځان له تلاش کوه. تا کې خپله خوشحالي نشته دی نو خوشحاله خلکو سره کښېنه. نو هغوی چې یو څو خبرې ورته وکړي، زه څه نه یو څو لمحات او لږ څه ټایم خو به دې ښه تېر شي که نه. نو هر وخت کې چې کوم دی ګنګس ځان تېرول او ټینشن کې ځان تېرول، او که څوک د یو ګپ خبره کوي په تا باندې بدې لګېږي، دا ښه زندګي نه ده. خوشحاله زندګي دپاره دا دي خوشحاله خلکو سره کېناستل او داسې خلک چې هر وخت خوشحالي کوي هغوی سره وخت تېرول، دې سره هم د انسان لمحات ښه تېر شي. نو دا یو څو خبرې دي عزتمندو چې دې سره زندګي کې ترقي م راځي، خوشحالي م راځي. او چې د دې خبرو خیال نه ساتي، بالفاظ دیگر آسان خبره ده، الله د بعضې حقونه ساتل، د بندګانو د بعضې حقوق خیال ساتل، او کاروباري او معاشرتي زندګۍ کې هغه کارونه نه کول چې هغه کاروبار او زندګۍ له کې نقصان راولي، د هغې نه ځان ساتل. دې سره انسان بې خوشحاله زندګي تېروي. اوس درته په دې یو څیز باندې عزتمندو یو واقعه بیانوم. او پنځم نمبر دا هم دي د بل دپاره بوج نه جوړېدل. دا هم حقوقو کې م راځي، ځان له م راځي. داسې کار نه کول چې ستا د وجې نه خلک په ټینشن کي. نو ټیک ده، یو څو ورځې تعالی الله موقع درکوي، بعض وخت کې ته خلک تنګیم، ستا دوکان هم ښه رواني، زندګي هم دې ښه روانه ده، خو په یو موړ کې به دې الله نیسي. ځکه تا بعضې کسان پریشانه کړي دي، نو هغه پریشاني تا نه میره شوه. کله ناکله چې تا څوک پریشانه کړي د هغه نه میره شي، خو د هغه رب نه چې دا ټول کائنات یې پیدا کړی دی د هغه نه نه هېرېږي. که ته وایې چې اوس مې فورا ولې نه نیسي، نو چې فورا دې ونیسي نو ته خو تشپاڼې، نو تا نه به څه والي؟ نو پرېږده چې لږ داسې ځي ته ورسېږي چې څه مال حال دې پیدا شي، ښه خوشحالۍ دې سره راشي، نو که بیا د نه یو څیز والي نو بیا به درته پته ولګېږي چې سیر نه څوک پخېږي او دا پریشاني څه ته وایي. نو بیا به هغه کسان چې څوک تا پریشانه کړي تا ته به یې نوم هم یاد نه وي، ځای زګی به هم درته یاد نه وي چې د هغه نه معافي وغواړم، بیا به معافي د چا نه غواړې. ځکه د حقوق العباد معافي هله کېږي چې همغه عبادو نه هغه خلکو نه ته معافي وغواړې او به تا ته یاد هم نه وي. نو د دې وجې نه عزتمندو د شپېتو کالو زندګۍ حساب کتاب به آخر کې چا سره بیا بل بعض وخت موږ ته پته هم نه وي، موږ ښځې سره زیاتې کړي، موږ هغه د سره زیاتې ګڼو، نو موږ هغه حق ګڼو. دا عجیبه خبره. بعض وخت کې موږ یو سړي ته کنځل ردي بدي ووایو، هغه موږ حق ګڼو. ولې بیا نه وایم ورسره؟ د پخپله داسې کار جوړ کو، دا د دې لایق دی، حالانکې هغه د هغه لایق نه وي، ته یې لایق ګڼې. ستا خو دماغ خراب دی، ته خو هر سړی د ځان نه کمتر ګڼې، تا ته خو هر سړی ګناهګار ښکاري، تا ته هر سړی فضول ښکاري، صرف ځان درته چې کوم دی عقل کل ښکاري، پوره ښکاري، مکمل ښکاري، کامل ښکاري. نو ستا په عقل خو فیصلې نشي کېدی. نو داسې زندګي نه دي تېرول پکار. او عزتمندو څلورم مې درته ویلي و چې عزتمند خوشحاله زندګي تېرول. مشهور یو د خندونکی انسان تېر شوی دی، چارلی چپن، تاسو به پیژنئ. نو هغه به خلک ډېر خندول. یا داسې بل یو کس دی، هغه یو ځل یو لطیفه وکړله، یو د خندا خبره یې وکړله، نو ټولې مجمع وخندل. بیا یو ځل هغه د خندا خبره دوباره وکړه، نو ټولو کسانو ونه خندل. څه کسانو وخندل، بیا موله خوند ورکو. یا بعضې پکې کاڼۍ، نو هغه په دویم ځل خبره واوري نو بیا په خندا شي. وایي کوڼ سړی دوه پیرې خاندي. یو ځل چې خلک وخاندي هغوی سره وخاندي، ځکه وایي که نه خاندم نو دا خلک راپورې خاندي چې هلکه دا سړی د خندا په خبره ولې نه خاندي. او دویم ځل بیا خلکو نه تپوس وکړي هلکه وایي دا څه چل شوی و، هغه ورته وایي هلکه دا خبره وکړه، دا یا ها 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 ها، بیا دوباره ځان لم خاندي، ځکه دویم ځل دا پوه شي. نو بهرحال دویم ځل چې هغه خبره وکړه نو بعضې کڼو پکې وخندل، یا بعضې کسانو ویل زه خیر دی وخانده ورته دا سړی به خوشحاله شي، مذاق کوونکی به خوشحاله شي.
دریم ځلې چې بیا وکړو نو بیا یو دوه درې کسان وخندل. څلورم ځلې چې بیا خبره کوله نو خلکو سر ګرول شروع کړه چې لکه بس دی نو نور د دې نه څه غواړې، د دې خبرې نه څه جوړ کړه، پیتي دې کړه دا خبره او بار بار یې کې دماغ دې راله دڼیا کړه. نو دا عزتمندو بیا هغه د دې نه پس یو خبره وکړله، ویلې دا څلور پیرې دا د خندا خبره ما ولې وکړله؟ د دې دپاره مې وکړله چې یو خندا خبره راغلي او جوړه شوي د خندا دپاره، د ریفریشمنټ دپاره، د خوشحالۍ دپاره، خو بیا هم د خندا په خبره څوک د دوو نه زیات ځل نه خاندي. نو سوچ یې وکړو عزتمندو د یو غم د وجې نه چې یو غم موږ ته میلاو شوی، یو دک موږ ته میلاو شوی، یو درد موږ ته میلاو شوی، چا راله تکلیف راکړي، د هغې د وجې نه بار بار یادولو د وجې نه خپله زندګي ولې تباه کوئ؟ چې د خندا خبره جوړه شوې د خندا دپاره ده، په هغې باندې بار بار ته نه خاندې، او غم جوړ شوی د دې دپاره چې د دې غم به نه کې، دا به د زندګۍ نه لرې کې او ته بار بار په هغه غم را یادولو باندې خپله زندګي تباه کې. کله کله قصدن هسې به یې موږ یادو، هغه سړی موږ معاف کړی، د هغه سره قسه هم زموږ ختمه شوي، هغه موږ له پیسې هم واپس را کړي، موږ وله چې څه حساب کتاب شوي هغه هم ختم شوي، او چې څوک راشي خبره کوو مړه ما سره ډېر خلکو ظلمونه کړي دي، والله د ښه سړي خلک قدر نه کوي، موږ ټول عمر خلکو سره ښه کړي او دا موږ سره خلکو څه کړي دي. نو د دې خبرې تپوس تا نه چا کړی چې دا خبره ته بیانې، او ځان هم خفه کړي او هغه بل سړی هم د باندې خفه شي، والله ته خو ډېر ښه سړی یار، موږ ته هم پته ده، بس الله دې په تا رحم وکړي. د څه شي رحم وکړي؟ کیسه ختمه شوې ده، واپس ورته پیسې میلاو شوي دي، او د زوله چې کوم دی د یوسف خان او د شیربانو قصه دې جوړه کړې ده، وروره چې کوم محفل کې کیني میم زرما او بیا میم زرما او بیا میم زرما، نو بس ختمې که بس قصه ختمه. نو داسې کسان ولې داسې کار کوي؟ اصل کې دوی سره د دې خبرو نه سوا د کار خبره یي نه، دا یاد لرئ. دا بعضې خلک د غم خبرې ولې کوي؟ دوی سره چېرته د عبرت خبره، د نصیحت خبره، چېرته د ترقۍ او د امن خبره، چېرته خوږه خبره، چېرته د زده کړې خبره د سره د ده په کتاب کې د سره شته نه دی، د ده کتاب ټول تور پور دی هم د دغې غمونه نه. دغه یو خبره بیا بیا کوي، توتی چوری خوري، توتی چوری خوري، توتی ته دغه یو خبره یاده ده، توتی ته چې څه کوي هغه هم دغه یو خبره کوي، توتی چوری خوري. نو ځان خوشحاله ساتئ، ساتو به کنه انشاءالله. دا ستاسو بدن له طاقت ورکوي. یو ځل بازار کې توتی خرڅېدو، توتی پورې خبره را یاده شو، نو یو سړي ویلې هلکه ډېر خلک را جمع شوي وو، نو چا تپوس وکړو، یو سړی ودرېدو، ویل څه چل دی؟ ویل کېدای شي چې جنګ یا ډېره د فایدې خبره وي، بعض وخت کې د فایدې خبره وي، یو ځای کې خلک را جمع شوي یا د نقصان نه د بچ کېدو وي. نو چا سړی ودرېدو، چا نه تپوس وکړو څه چل دی؟ ویل توتی خرڅېږي. هغه ورته ویل لکه دې کې څه خبره ده، خو توتی دی او خرڅېږي، نو دا دومره خلک ولې را جمع شوي دي؟ توتیان خو عام بازارونو کې خرڅېږي، په دوکانونو دومره سره شو نه، نارمل رشي، نارمل ګاک ودرېږي. ویل نه دا توتی ډېر ناشنا توتی دی، ځکه دومره رش جوړ شوی. ویل څه دي دې کې؟ ویل دا توتی فارسۍ کې خبرې کوي. دا سړی دا واقعي ناشنا خبره ده. هغه سړی هم ودرېدلو، مالداره سړی و، ګاډي نه لینک روزر نه مثلا راکوز شو او ودرېدلو. نو چې ویې کتلې توتی دی، هغه سړی اعلان کوي توتی په ګوته کېنولی دی، دا توتی فارسي وایي، داسې توتی به اوس نن سبا چا هم نه لیدلی، او دې ته چې کومه خبره کې تا له فارسۍ کې جواب درکوي، نو هر سړی د دې نه متاثره کېږي. نو به دا سړی دغه ته دکاندار ته وایي چې هلکه دا توتی واقعي فارسۍ کې خبرې کوي؟ وایي بلکل، ته ته امتحان واله، که نه یې ویله خو ما یې کنه، او که فارسي ویله نو بس وایخله. ویل صحیح ده، روغه خبره ده. ویل یو خبره غوږ کې ونیسه چې چا څومره ډېر ریټ ولګو د هغه ټولو نه دله زه 2000 روپۍ زیاتې درکړم، خو چې چا له ور نه کړي. هغه بولي وکړله، بهرحال 10,000 20,000 روپۍ ریټ وجنګېدلو، دوله 15,000 روپۍ ورکړئ یا 50,000 یې ورکړئ، 400 یې ورکړئ، توتی کور ته راوړو، خو هلته یې امتحان واغستو. ویل زه به ته امتحان علم. ویل بلکل دا ګز او دا میدان امتحان ته واخله. نو بهرحال عزتمندو دا سړی دی توتی ته وایي توتی فارسی فهمی دی، فارسی دله درځي. نو هغه ورته وایي درې چې شک است، په دې کې څه شک دی؟ سړی ویل لکه سولانې خبره یې وکړله، وله بلکل صحیح جواب یې ورکړو، درې چې شک است. سړی خوشحاله شو. بیا وایي ما سره چې لاړ شي نو هلته خو به خلکو سره فارسي ویلی شي که نه. هغه بیا ورته وایي درې چې شک است، دې کې څه شک دی؟ سړی ویل لکه درې خبرې جواب ورکولی شي، بس زما شو. توتی ځان سره ویوړلو. توتی چې ویوړلو نو هغه دوکاندار ډېر هوښیارتوب کړی و.
ځکه دنیا کې خلک پخوا یو ډرامه ویلې به وایي چې قمقل په دنیا نه وي نو هوښیارانو به څه خوړی چې قمقل په دنیا نه وي نو هوښیارانو به څه خوړی داسې قمقلو سره چې کوم دی د هوښیارانو لین دوکانونه د دې رواني هغه سړي دي طوطي ته صرف یو جمله یاده کړې وه درې چشه کس بس نورو له څه نه ورتله نو بهرحال ته چې کور ته ویوړلو نو ماشومان یې ورته راغونډ کړل ښځې یې ورته راغونډې کړې ګاونډیان هم راغلل چې هلکه عجیبه طوطي راغلی فارسي وایي خو چې چا به ورته څه خبره کوله ده به همدغه یو قصه کوله درې چشه کس سړی و چې دا څه شي دا خو قصه الټه وختله چې څه خبره ورته کوي درې چشه کس به بل څه نه پوهېږي نو زمونږ بعضې کسان یې صرف د غم خبرې کوي صرف د جګړې خبرې کوي صرف د فساد خبرې کوي د ده سره نور څه نه د ده په کتاب کې نوره څه سپینه پاڼه نه ټولې دا تورې پاڼې پکې نو بهرحال عزتمندو دا سړی د طوطي نه ډېر تنګ شو چې څه خبره ورته کوي درې چشه کس یو ځل یې ښځې سره چېرته جنګ و ښځې ته وایي کښېنه د قمقل لورې هغه ورته وایي کښېنه بوتله چې دا ورته ویلې دا طوطي ورته وایي درې چشه کس یو هغې دا بوتل دی نو به سړي له نور هم غوسه ورله چې وا راشه کې راځې دا خو مې د دنیا میړه شو دا خو د ښځې سره ملګری شو دا بل پکې پلار را پیدا شو نو بهرحال عزتمندو یو ځل دا سړی ډېر زیات غوسه شو ځکه چې د طوطي د اخر تنګ شو که نه همدغه یو قصه به یې کوله نو اخر دغه طوطي ته دا سړی وایي زه ډېر غټ قمقل یم بېوقوف یم چې ته ما دومره ګران اخېستې هغه ورته وایي درې چشه کس ته بالکل بوتل شای او ته خپو پورې قمقلې چې ته دومره سوچ نه کې چې یو طوطي الله رب العزت د دې دپاره نه دی پیدا کړی د دې په ځای خپل بچي سره ولې مینه نه کوي ښایسته خوږې خوږې خبرې کوي دا واړه لور دي د طوطي په شان چغېږي دې سره ولې مینه نه کوي دا 50,000 روپۍ په دې ولې نه لګې طوطي پسې لاړې طوطي شاه نو د دې وجې نه عزتمندو نو بعضې کسان دا یي چې د هغوی په سره نور حساب کتاب نه نو ډېر غمونه او دا څیزونه مه کوئ په خبره باندې پوه شو که او دغه رنګې کله ناکله خوږې خبرې د پیار محبت خبرې خپله هم کوئ بل چاته هم کوئ یو غمزپلی سړی د لرالی قسم دی په دې وخت کې دا خندول او دا خوشحالول او د له تسلي ورکول او د دا مات زړه راغونډول د دې نه غټه نیکي نشته نبي علیه السلام ویلې ما په جنت کې خوش اخلاقه خلک ډېر زیات ولیدل او ما په دوزخ کې بد اخلاقه ښځې ډېرې زیاتې ولیدلې ځکه ښځه تاله چې کوم دی د ښې خبرې بد جواب درکوي نو داسې خوش اخلاقه خلک نبي علیه السلام ما جنت کې ډېر زیات ولیدل خو د دې مطلب دام نه دی عزتمندو چې چا ځان نه بس هسې د لطیفو یو ګوډی جوړ کړي او نور څه خلني او صرف عرضې کې لطیفې کې خو نه ځان کې څه نه څه خوشحالي کې غوښتل پکار دي نبي علیه السلام ته الله وایي لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک قسم دی زما پیغمبره که ته شیرین زبانه نه وې شکر زبانه نه وې شکر لبې نه وې او ته نرم دله نه وې سخت دله او سنګ دله وې نو دا ټول کسان به تا نه تښتېدلی وې تا ته به نه وې راغونډ شوی نبي علیه السلام په خوش اخلاقۍ باندې په نرمۍ باندې سید راغونډ کړو نرمي چې سیز کې پیدا شي دقه ترقي کوي تاسو ګورئ که نه عزتمندو اوسپنه چې نرمه شي د دې نه اوزار جوړ شي سختې اوسپنې اوزار نه جوړېږي نه راماتولی هم نه شي خو چې اور کې کېدي هغه نرمه شي نو د هغې نه چاقو چاړه او ښایسته عزتمندو تبرګې قینچي دا مختلف سامانونه د دې نه جوړ شي چې اوسپنې ځان نرم کو خلکو ته یې فایده ورکړه غنم سخت دي خو چې کله ځان نرم کي تریشل ته ونیسي اوړه ترې جوړ شي او بیا اوړه لږ ځان نور نرم کي اوړه هم سختي که تاسو دا اوړه بورۍ کتلي داسې زور پرې وکړه کلکي خو چې کله دا ځان کې اوبه جذب کي او اوبو ته ځان ټینګ کي نرمې شي نو خوږې روټۍ او ډبل روټۍ ته جوړ شي او روغنۍ ته جوړې شي او کلچې ته جوړې شي او باکرخانۍ ته جوړې شي ښایسته روټۍ ته جوړې شي د خلکو په کار باندې راځي ځمکه عزتمندو سخته خو کومه ځمکه چې اوبو ته ځان ټینګ کي جبل او تبر ته ځان ټینګ کي او کروندې هغه سامان ته ځان ټینګ کي نو نرمه شي نو چې کله اوبه خوردې کې وشي او دا نرمه شي او خړوب شي نو بیا دا ځمکه عزتمندو باغ او بهار راټوکوي دې کې ښایسته ګلونه بیا راخیږي په کلکه ځمکه باندې ګلونه نه راخیږي ډیران باندې هم ګلونه راخیږي کله ناکله او ښایسته څیزونه ولې ډیران هم نرمي بار پې خلک خاور اچوي نرمي نو عزتمندو په نرم سیس کې چې کوم دی بیا دا پاتې کېږي دقه رنګې انسانان سخت دله انسانان د ځناورو نه هم زیات سخت دي
الله وی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره. الله وی بعضې کسان تاسو کې دومره سختی لري چې د کاڼو نه هم سختی. الله ورته کاڼي ویلي. او اشد قسوا، وی قسم دی زما بعض بندګان د سنګدله نه هم زیات سختی، یعنی د کاڼو نه هم زیات زړونه لري. نو چې کله د انسان زړه نرم شي، کله د یو انسان زړه نه نرم شي، دا حقیقت کې انسان شي، دا حقیقت کې انسان شي. قسم دی په دې وخت کې بعضې زناور دي چې کله هغوی مالک مړ شي او د هغې یار دوست مړ شي، چا چې پاللی روټۍ وله ورکړي هغوی پسې جاړي. تاسو به داسې خره لیدلي، خره سپي به م لیدلي عزتمندو، داسې سپي، داسې سنډه او غویان به لیدلي په دې دغه کې منډیانو کې، او خلکو ویډیوګانې جوړ کړي چې مالک یې مړ شوی دی، هغه د دې په خپو کې ناست زار و قطار جاړي. دا زړه د هغوی دومره سختي. دی وجې نه الله زما بعض بندګان د زناورو نه هم سختي. زما په خبرو هغوی یقین نه کوي، نو ستاسو په خبرو به وایي څه وکړي؟ ایمان نه راوړي. انهم کالانعام، وایي دا خره دي، بل هم اضل، د دې نه هم زیات دي. نو یو طریقه دا شوه عزتمندو. بعضې کسان یې ډېر عجیبه عجیبه طریقې سره خلق خندوي او هغوی کوشش کوي د یو خبرې داسې رو جوړوي چې یو سړی پې پوه شي او هم خندېږي. نو نن موضوع دا شوه د خلکو د خوشحالولو فکر کول په دوه درېو خبرو سره. یو سړي نه یو ځل چا تپوس وکړو، یو سړي نه تپوس وکړو، ویل ته فوج کې داخله والا، د فوج برتیانې شروع دي او فوج کې برتی شه. هغه ورته ویلی زه فوج کې نه برتي کېږم. نو هغه ته یې تپوس وکړو چې فوج کې ولې نه برتي کېږي؟ هغه ویلې زه شرمېږم، نو زه ځکه فوج کې نه برتي کېږم. هغه ورته ویل عجیبه خبره کې د شرمېدلو او د فوج برتي کېدلو هېڅ توک نشته، یو بل کې څه تعلق نشته. دې کې د دې څه خبره ده؟ څه ښځه خو نه یې چې نه کېږي، ښځې هم فوج ته ځي، دې کې د شرم څه خبره ده؟ ځکه چې ته فوج ته لاړې یو نوم به شي، یو لوی نوم به جوړ کړې، د ملک د قوم خدمت به وکړي، نو دې کې د شرم څه خبره ده؟ دا خو د عزت او د فخر خبره ده. ویل نه که نه واوره که نه. بعضې سړی عجیبه یو خبره بلې خبرې سره جنګوي او یو لرې ربط ورته ورکوي. دې ته زموږ عالمان ربط وایي، تعلق. زه ولې فوج کې برتي کېږم؟ نه ځکه زه شرمېږم. وایي دا ولې؟ وایي ځکه فوج دوه قسمه دی، یو عزتمندو جنگي فوجیان دي، یو عام فوجیان دي. نو که عام فوجي شمه نو دا خو ډېره ښه ده، خو که جنگي فوجي شمه نو بیا دا د دوو صورتونو نه خالي نه ده. یو صورت خو دا دی چې زه جنگ ته لاړ شم، جهاد له لاړ شم، نو هلته به یا به غازي شم یا به شهید شم. نو که غازي شم او واپس خپل کور ته رالمه نو انعام به م راله راکړي، هر څه به راله راکړي، شاباسۍ به م راله راکړي، نو ډېره ښه خبره ده. خو که شهید شومه نو بیا د دوو صورتونو نه خالي نه ده. وایي مثلا هندوستان سره به جنګېږمه، نو هغوی به مې چې کوم هغوی سره په جنګ کې به شهید شم. نو چې شهید شمه نو بیا یا خو به مې خپل وطن ته راوړي، د دشمن لاس ته به ورنه شمه، او یا به چې کوم دی د دشمن لاس ته ورشمه. نو که خپل وطن ته یې راوړمه خو ډېره ښه ده، بچي به مې وویني، ښځه به مې وویني، جنډه به مو لګوي، سلامي به م راته وشي. خو که د دشمن لاس ته ورغلم نو بیا د دوو صورتونو نه خالي نه ده. هر صورت کې بیا دوه صورتونه جوړول. وایي بیا به د دوو خبرو نه خالي نه وي. یو دا دی چې هندوان به مې یا اوسیږي، هغوی سوځوي خلک، هغه به ما په اور باندې وسوځوي، او یا هغوی د بعضې داسې سربک سنکسي وي، هغوی نه صابون جوړوي، ځکه دکې وازګه ډېری وایي صابون ترې یا به نن صابون جوړ کړي. نو وایي که ویې سوځولمه زه بیا هم څه خبره، اوبو به مې خاوره یوسي، نو د هغوی په لاس به ورنه شمه. خو که چېرته صابون یې رانه جوړ کړو نو د دې هم بیا دوه صورتونه دي. ویله څه دوه صورتونه دي؟ وایي چې صابون رانه جوړ شو نو یا به راباندې جینکۍ لامبي یا به راباندې هلکان لامبي. نو ځکه هلکان راباندې لامبي بیا هم دومره خبره نه ده، خو که جینکۍ راباندې لامبي نو بیا زه شرمېږم. نو د دې وجې نه زه فوجي نه جوړېږم. نو بعضې سړی هسې د یو خبرې نه خبره جوړوي او د یو خبرې کم خبرې سره لینک ورکوي او تعلق یې ورکوي، خو زه خلک خوشحالوي. یو سړي نه چا تپوس وکړو، د یو دوو کسانو څه فیصله وه، څه خبره اتره وه، یا څه خریداري فروختګي کړې وه. ویله لکه ته موږ له لږ لیکل وکړه. څه وکړله؟ لیکل. بعضې سړی که نه پخوا به معلمان وو، معلم صاحب به ورته ویلو، هر چا څوک به په لیکل نه پوهېدل، وایي معلم صاحب لږ لیکل راله وکړه. هغه ورته ویل زما خپې خوږېږي. هغه ورته ویل خدای دې ښه کچې ښه شي، د لیکلو خپو سره سویمه ده، خپو سره خو د لیکلو تعلق نشته، لیکل خو په لاس کېږي. هغه ویل نه که نه تعلق یې شته،
سبا به ما بازابوي ویل دي کې ستا د پازابول څه دي خو دوه ټکي دي ولیکه چې فلاني دا شی واغستو فلاني له ورکو دا یې ګواه موږ له لیکل نه راځي قرآن هم وایي فلیکتب وليملل الذي عليه وی لیکل دیو کې که چاله املا نه ورځي چاله څه خبره نه ورځي نو دا بل کس دی وله لیکلو کې ویل نه وروره زما خپې خوږېږي وایي څه مطلب ویل ګوره داسې چل دی چې چاله ما لیکل کړي دي که نه نو دا خبره چې دوی کله یو بل کې وران شي نو د دوی دا کیس یا جرګې له لاړ شي پنچایت له لاړ شي او یا چې کوم دی عدالت ته لاړ شي ویل او داسې خو کېږي نو دې کې ستا څه کار دی تا خو لیکل کړي دي ویل واوره که نه مخکې ډز نه مخکې مه مره ویل داسې چل دی چې لیکل زه وکړمه نو دوی لاړ شي عدالت ته نو زما لیکل ډېر خراب دي زه هسې پکوړې یا د مارانو خپې جوړوم نو زما په لیکلو څوک نه پوهېږي نو چې کله عدالت کې کیس وشي خلکو یا لکه تاسو څه لیکل نه دي کړي موږ ورته زر پیش کړو چې لیکل خو شوي دي سټامپ پیپر وګوره نو چې سټامپ پیپر وګوري قاضي پې پوهېږي نه چې دا څه شی لیکلي دي بیا ورته ورشه دا څه لیکلي دي هغه ویل دا فلاني سرکوزي لیکلي دي وایي راوله دا سرکوزي دا د لیکلو څه کار دي وایي تا ته خو ما وویلې که نه وایي بیا ما به وځي وایي چې ورشه د فلاني دي نو عدالت ډېر لرې دی نو زما خپې خوږېږي نو ځکه زه چاله لیکل نه کوم ځکه زما په لیکلو څوک پوهېږي نه نو بیا مې بار بار وله بوځي را بوځي نو زه بیمار سړی یم نو خپې مې خوږېږي نو بعضې کسان عزتمندو د وړې خبرې نه مزېداره خبره جوړ کړي د خوند خبره جوړه کړي او خلک خوشحاله کړي نو یو زندګۍ کې ترقي راوستلو دپاره څه دي خوشګوار خلکو سره کېناستل خوشحاله خلکو سره کېناستل ټینشنیانو سره ځان ساتل چې څوک د غم خبره کوي وروره په ارام کښېنه موږ د ښځې هلته نیام د غم خبرې کولې پخوانۍ قصې کولې نیکه م راته لګوي ما پخوانۍ قصې کوي ما دا کړي او تا دا کړي او تا دا کړي موږ تاله رالو نو ته زموږ د نیا نم زیاتې او ته خو د ښځو نم زیاتې چېرته خوږه خبره وکړه مړه د کاروبار خبره وکړه نفع خبره وکړه د دنیا د آخرت څه د نفع خبره وکړه هسې ګپ شپ ولګوه خو چې مزاج خو م ښه شي که نو خپل ځان نم ټینشنین مه جوړوئ او بل کسان هم ټینشن کې ما اچوئ نو یو دا طریقه ده عزتمندو نو یو د ترقۍ حاصلولو ما درته ویلې یو دا طریقه ده دویم نمبر دا عزتمندو خپل کار سره کار لرل او که ستا له څوک عزتمندو زنده‌باد درته کوي که مرده‌باد درته کوي د دې پسې مه ځئ دا کم کسان چې زنده‌باد مرده‌باد کوي که نه دا ولې تا ته کوي دا تشپاڼي دا یاد لرئ د ده سره خپل کار نه وي نو تا ته وایي زنده‌باد 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 ما ته نن خپل یو ملګري وویل یو هلک وویل ما ورته ویل ته دې کمپیوټر کې ډېر لګې وایي دا ډېر اسان کار دی په دې باندې پیسې ګټل کار ما څنګه اسان دی ویل ګوره مثلا 10 مشهور عالمان دي نو هغه 10 مشهور عالمان چې بیان کوي نو هغوی مثلا یا 10 مشهور ټیک ټاکران دي نو هغوی خپلې ویډیوګانو ورکوي نو هغوی پې پیسې ګټي نو وایي زه د پردۍ ویډیوګانو پیسې وګټم زه پې ریاکشن وکړم ریاکشن دې ته وایي چې پردۍ ویډیو راواله دې سیټ کې صرف ته ووایه دا ډېره ښایسته ویډیو ده او دا وګورئ ډېر به خوشحاله شئ صرف دومره سره ته ووایه نو دا داسې شو د فلاني هغه ویډیو ستا شوه نو که ستا په چینل هغه وچلېدله تا له هم پیسې راځي ما ورته ښه و په دې طریقې سره نو ما دا به یا وچلېږي یا به ونه چلېږي یا دا خو پکې شته نو ما څومره وخت کې به وچلېږي کېدای شي 10 کاله پې ولګي کېدای شي 2 کاله کېدای شي 3 کاله نو ما ته داسې کار ولې نه کوې چې دغه 10 کسانو په ځای باندې چې دا کوم کسانو ترقي کړې ده ته یو 10 کس ځان نه ولې نه جوړې چې پردي نقلونه کوي او پردی شی چلې نو دا دومره خواري په ځان باندې وکړه نو سبا به ستا خپل چینل وي که څوک پې ریاکشن کوي او که نه کوي ستا خپل چینل به چلیږي ستا خپل دکان به رواني نو ځان نه داسې شی جوړ کا هسې میلو ځان نه مه جوړوه پردي نقلونه دې وجې نه یو بابا نه یو ځل یو مشر بابا نه یو جینۍ یا یو هلک یو ځل تپوس وکړو او دا یې تپوس یې ته وکړو چې زما د زندګۍ دپاره فایدهمنده خبره څه ده او ما ته یو داسې خبره وکړه چې ما ته فایده راکړي هغه ویلې ته داسې چل وکړه چې داسې باروزه پلاني ځای کې ډېر کسان ناست وي ویل او ناست خو دي تشپاڼې خو ډېر یار ځای کې ناست دي ویل داسې کسان خو ناست دي ټایم پاس خلک او فضول خلک خو هر ځای کې وي ویل داسې چلو ته هغوی ته ووایه چې ما سره یو داسې چرګه ده چې هغه د سونې هګۍ اچوي د سرو زرو هګۍ اچوي او د هغې په بدن کې به یاره یو نیم کیلو یا 2 کیلو سونه خو به پرته وي هغه لاړې هغه جینۍ هغه هلک خلکو ته وویلې ویل ما سره داسې چرګه ده بس چا ورته ویلې ډوزي ولې چا ویلې څه چا ویلې څه چا ویلې
مسایل پرېږده بس یو سړی دی څه خبره یې وکړله خو څه خبره نشته چا ورته څه ډېره توجه ونه کړله نه څه جواب څه خاص خلکو راکړو ویل داسې چلو که اوس لاړ شه خلکو ته ووایه چې یار ما سره چې قیمتي شی یا قیمتي چرګه وه هغه والله بېګا غل را واوړېدو او ټول کور یې زما لټر پټر کو او ټول هر څه یې ګډ وډ کړو او هغه چرګ یې ملاله کړې ده او زما کوی تباه وبا کو ویل ښه چې لاړې خلکو ته دا وویلې نو 15 شل کسان ټولو سره رال کم دی دا کوم ځای کې راغلی و دا هغه کوم ځای کې و او هغه چرګه څه شوه او هغه فلانی شی څه شو هغه زنګلی څه شو دا جینۍ د هلک حیران شو واپس خلک لاړ خپل نظارې مزارې وکړل راله خوا دې خوا واپس ووتل نو دی بابا ته د هلک دا جینۍ وایي چې دا عجیبه خبره ده پیله صورت کې ورته ما دومره عجیبه خبره وکړه څوک هم رانل کتلو له دوی دویم صورت کې ورته ما وویلې چې داسې داسې چل شوی دی ټول رال او ډېر کسان رال ویلې بچیا خلک د خلکو خوشحالو پسې نیسي د خلکو خوشحالو نه ګوري د خلکو غمونه خلکو له خوند ورکوي تا جوړ دی زه ټینشن کې او په ما عذاب راغلی او زه په مصیبت یم که نه دا شیز خلکو له ډېر خوند ورکوي چې دا په کوم تکلیف کې چې مونږ خو یې لږ وګورو او دا کوم ځای کې تباه شوی کوم ځای کې غرق شوی دی چې لږ نظارې وکړو نو خلک ستا عزتمندو ترقۍ ته زنده‌باد نه کوي ستا د مرداباد په وخت کې تاله راځي ستا هغه شکل ګوري مشاهده دې ګوري چې ته څومره چې کوم دی مایوسه شوی او ته په کم ځای باندې غربېدلی او شوی نو د خلکو نه تمې مه ساته خپل کار سره بس کار لره که هغه د دین کار دی که هغه د دنیا کار دی خو بس صرف یو کار پکې ګوره چې هغه جایز کاري بس چې کار جایز دی د خلکو پروا بالکل مه کوه که زنده‌باد درته کوي ورته تھینک یو ډېره مهرباني که مرداباد درته کوي خپل ټایم مه ضایع کوه د دوی ته جواب ورکولو باندې خپل ټایم مه ضایع کوه کیدای شي ورسره وران شي او کیدای شي هغه زورور یو راسد یم له یو هلته ډس چې مړ دي کي نو څه به کوې تاسو توره وکړه ده دې وجې نه پخواني مشرانو به ویل بچیا مشرانو ته به چې نصیحت کول ویل بچیا سپي غاپي او کاروان تیریږي کاروان قافلې ته وایي کله چې په قافله به پخوا روانه وه نو کوم ځای کې به چې سپي و نو خامخا دوی سره به غوښه وه د خوراک سامان به و سره اوبه به ورسره یو شی بل شی نو پخوا خو سپي هم ته شپه ونیو داسې خوراکونه خو به ورته ډېر نه میلاوېده نو دې ځای په ځای باندې به ناست و نو چې کومه قافله راغلې پسې به غپېدل کېدی چې څه شی راله راکړي یا په عذابول به چې ویرېږي څه راکړي نو مشرانو به ویل چې سپي غاپي کاروان تېرېږي که دا کارانو دې سپو ته ودرېږي چې دا سپی ولې غاپي او دا موږ پسې ولې راځي نو قلاري کاروان تېرېږي سپي کې دومره همت نشته چې په غټ کاروان او قافله باندې حمله وکړي او دوی سره به ډنډۍ چوکې هم په لاس کې وي نو چې لږ ساعت پس به کاروان تېر شو سپی به په وقه ځای باندې پاتې شو دوی به لاړ تېر شو نو دا هسې د سپي او د غلطو خلکو خپل مایند کې دا راځي چې موږ به چا پسې وغپېږو څوک به په عذاب کو دې سره به دا خراب شي نو چې کم کسان کمزوري خلک یې هغه هغوی ته متوجه شي خراب شي او چې کم کس خپل کار کوي قلارې رواني کم از کم د بدو خبرو نه خو د بدماشۍ نه د جنګ جګړې نه خو بچ شي که نور څه نه که نه نو دې څیزونو عزتمندو پروا مه کوئ او خپل لاره سیده نیسئ خپل کار کوئ اوس درته یو دوه درې مسلې بیانوم خبرې نور هم دي یو دوه درې ته مسلې بیانوم ما تاسو ته ویلو چې انسان ترقي د یو څو وجونه نه کوي یو دا چې خوشحاله زندګي نه تېروي نو دا ناکامي دویم نمبر دا عزتمندو چې پردو خبرو پسې ځي هم نه کامیابېږي دریم نمبر دا چې حق نه ادا کوي حق زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو الحمدلله په ګرمۍ کې ناست یئ په ګرمۍ هم خوشحاله نیم په تکلیف هم خوشحاله نیم ستاسو په دې جذبات باندې خوشحاله یم چې الحمدلله د یو دو خوږو خبرو دپاره د قیمتي خبرو دپاره یعنې موږ مولیان عزتمندو ډېر کمزوري یو تاسو خو بیا هم دکاندار خلک یې سخته برداشت کولی شئ موږ ټول الواګانې خوړلي او ټول تیار مالونه هم خوړلي نو موږ خو ډېر زیات عزتمندو کمزور یو زه اکثر طلباو ته وایم دا مولیان دي چې دا د ښځو په وار پیدا وي یعنې داسې کمزوري شاني ښځه هم زر چې کوم دی خبره کوي وایي داسې چل وي دا مولیان هم زر داسې کوي خو ماشاءالله تاسو چې موږ وګورو په دې ګرمۍ کې یو ګنټه وشوه او بجلي نشته یو تاسو ناستې بیان اورئ خبرې اورئ نو ما باندې د ټول نه زیاتې خولې راځي خو تاسو ته چې ګورو نو بس موږ ته برداشت کولی شو دا هم د ترقۍ یو خبره ده چې بی تا باندې تکلیف راشي نو ته ځان ته دا وایه چې په ټول په تکلیف کې دي که نه کوم سړی په تکلیف کې نه دی په آرام کې نه ټول خلک په تکلیف کې دي څوک چې مزیدار څیزونه خوري نو هغه تکلیفونه برداشت کوي لکه اوس ګوره پیکوړې چې هغه کې پیکوړې چې خوري نو خولې به دې سوځي
سموسې چې خوري خوله به دې سوځي خو هغې ته خو به ځان ټینګې نو هله سموسه خوړی شي که نه او پکوړه چې دا غواړي چې زه د مولوي صاحب خېټې ته لاړ شم او د دې کاروباري سړي خېټې ته لاړ شم نو هغه به د تیلو کړي ته ځان ټینګوي ګینې خلارې به پرته یو ځای کې بس خاشي او چینجي به وخوري او ګن به وخوري که هغوی زه د مولوي صاحب خېټې ته لاړ شم د وزیر اعظم د وزیر اعلی خېټې ته لاړ شم نو لږ شان تیلو ته دا وړو دا ځان ونیسي دا پیاز چې لږ وتړتقېږي نو د غټو غټو خلکو درته به لاړ شي د رنجو تور کاڼی په تور کاڼي څوک څه کوي خو هغه د رنجو کاڼی چې کله هغه ته لنګرۍ ته ځان ونیسي او چټو ته ځان ونیسي او چټو کاڼي ته ځان ونیسي نو هغې غربۍ را غربۍ نو دا ډېر ټوپونه وایي کله یو طرف ته کي کله بل طرف ته خو چې کله دا ښایسته معده شي نو بیا لاړ شي د ناوې د زنې خال ته جوړ شي او د ناوې د سترګو رانجې ته جوړي شي او د مولوي صاحب عزتمندو د سترګو رانجې ته جوړ شي بیا ترقیو کې غټ ځي ته ورسېږي نو لږ شان خواري او کوشش به کې نو قسم دی دا ناسته ستاسو دا به ستاسو په قبر کې په هغه توره دا توره تیاره کې ناستې د قبر په توره تیاره کې به ستاسو په کار راسي الله رب دې د لږ عمل باندې موږ نه خوشحاله شي الله دې په دې لږ عمل باندې موږ نه خوشحاله شي یو درته یو دوه درې مسلې بیانوم عزتمندو او بله جمعه ته د ماشومانو په حق باندې به یو دوه خبرې کوم چې ماشومان به څنګه تکړه کوو نن درته د میراث یو دوه مسلې بیانوم میراث کې دا طریقه وشي عزتمندو بعض وخت کې یو وارث دعوه وکړي وایي زما پلار یا رور یا مور دا شی ما پسې لیکلی دی ما ته هبه کړی ګفټ کړی دی دی ما له را کړی دی که زما د نورو خویندو د رونو د دې نورو حصه نشته یا د ترونو حصه مې پکې نشته ځکه ما له نیکه ما له را کړی چې نیکه ما له کړی نو د ترونو حصه را سره نشته که پلار ما له را کړی نو د رونو خویندو حصه را سره نشته یا یو خور دعوه وکړي یا کشر یا مشر رور دعوه وکړي نو عزتمندو دې کې څه صورت دی آیا دا خاص به د دی که نه دا به د میراث په شان تقسیمیږي نو دا یاد لرئ دې کې دواړه صورتونه دي بعض صورت کې دا میراثي بعض صورت کې خاص د دی که بالفرض پلار راولګېدو یو رور له یو زوی له یو خور له یو لور له چې هر چا له یا پردي انسان له یو شی ورکړو خو داسې ورکړو چې مکمل قبضه یې ورکړه مکمل قبضه دې ته ویلی کېږي چې دا کم کس څه شی ورکوي واهب دې ته وایي ډونر ورکوونکی نو دا سړی ته خپل مکمل لاس د هغه سینه راټول کي او د هغه شیز چې څومره فایدې وي هغه ټول بل ته ټرانسفر شي منتقل شي واوړي نو دې ته ویلی کېږي مکمل قبضه او تصرف دې ته وایي چې اوس دا کم شی د چا له ورکو که هغې په کرایه ورکوي که خرڅوي چې ارڅوي چې هغه پکې آزادي دې ته وایي تصرف نو داسې شی که د چا له ورکو که هغه د رور دی که خور دی نو دې کې بیا د نورو رشته دارانو د دې انسان د مړ کېدو نه بعد د بل چا پکې حصه نشته که هغه دا کار حق کړی او که غلط یې کړی دی باطل یې کړی هغه د پلار کار دی د نیکه کار دی خو نور رشته داران دته داسې ویل چې دا شی ته موږ له راکړه هغه به وایي وروره تاسو ته پته ده د پلانې دوکان ما له پلار راکو او د دې کرایه هم ما خوړه دی زما په نوم ټرانسفر هم کو نو ګوره ټرانسفر هم پکې رالی قبضه هم پکې راله تصرف هم پکې رالی ما پلاني وخت کې خرڅو ما ته پلار داسې نه دي ویلي چې مې خرڅوه یا کور دی دوکان دی پټی دی نو دا خاص ده شو البته که چا صرف ټرانسفر کړي لکه زوی ته وایي راشه تا پسې لیکم بعض وخت کې کشر زوی د سړي خوښي بعض وخت کې مشر خوښي بعضې لور خوښي بعض وخت کې لوریانې نه خوښي چې دا مال چې ته د لوریانې ونیسي په زوی پسې ولیکي خو لا مکمل یې ورکړی نه البته ټرانسفر یې کړی کاغذ یې کړی دی یا رجسټري انتقال یې کړی دی یا سټامپ پیپر یې کړی دی یا یې دوه درې کسانو مخې ته م ویلي چې لکه دا فلانی کور زما د دې خاص د دې ښځې دی یا د فلاني دی نو دا یاد لرئ په دې سره دا چیز مکمل دغه کېږي نه که دې دوران کې دا مالک مړ شو نو دا دوکان دا جایداد به په ټولو کې یکسا تقسیمیږي که ته وایې چې هغه پسې لیکلی دی خو ورکړی خو یې نه دی که نه ما تا پسې دا ټول خپل جایداد ولیکلو نو ته یې زموږ نه اخیستی شي بیا یا تاسو موږ ته چې کوم دی پسې ولیکئ نو زه ستاسو د بچو نه اخیستی شم شریعت وایي اصل کې میراث ډېر غټ حق دی نو په وړو وړو خبرو باندې د میراث حق نه ختمیږي الارث جبري استراري دا میراث چې کوم دی دا جبري حق دی خامخا تا ته میلاویږي او بې اختیاره تا ته میلاویږي نو دا په وړو وړو خبرو باندې نه باطلېږي لا یبطل بالاسقاط په پرېغوستو باندې او الملکو لا یبطل بالترک دا یو دویمه مسله درته وکړې اوس بیانوم بعض وخت یې داسې چلو شي نو دغه مسله خو درته یاده شوه که مکمل یې ورکړي بیا پکې د نورو حصه نشته که مکمل یې نه یې ورکړي صرف لیکلي کړي دي قبضه او تصرف یې نه دی ورکړی په دې کې مالک مړ شو نو بل سړی دعوه نه شي کولی چې دا مکمل زما دی دا په ټولو تقسیمیږي
دویم صورت دا دی عزتمندو، کله ناکله خور یا رور خپل د میراث حصه بل رور یا خور یا مور ته پریږدي چې زما د پلار حصه ستا شوه، صحیح شو. او وروسته چې کوم دی پیمانه شي، بیا 10 کاله بعد، 15 کاله بعد، 2 کاله بعد بیا دا وایي چې اوس زه خپل میراث حق غواړم. نو خلک ورته وایي، ټول خلک ورته وایي لکه تا خو ویلو که نه چې زه نه علم، ما سره ګواهان هم شته د پلاني پلاني مخکې تا ماته ویلو خورې چې زه نه علم، یا وروره زه نه علم، یا پلاره زه د مور حصه نه علم، یا مورې زه د پلار حصه نه علم، دا ستا شوه. نو آیا د سره مکمل د ده نه دا حصه لاړه که نه واپس یې اخیستی شي؟ نو د دې 3 صورته دي، دا یاد لرئ. 2 صورتونو کې عزتمندو چې کله د دا معاف کړه نو نیشي اخیستی، او یو صورت کې دا واپس هم مطالبه کولی شي، ځکه ما تاسو الارث جبریون، دا ارث چې کوم دی دا جبري حق دی، یعنی په زور تا ته میلاویږي، ته اخلي او که نه اخلي تا ته میلاویږي. او لا یبطل بالاسقاط، په ساقطېدو سره په ختمولو سره دا نه ختمیږي. نو د دې وجې نه عزتمندو خو د دې 3 صورتې دي، 2 صورتونو کې ختمیږي، یو کې نه ختمیږي. یو دا دی چې کله یو کس مړ شو، دغه مال پاتې شو، ټول هغه وارثان راجمع شو، یو کس ویل داسې چلو کوي لکه دا موټر مال راکوي، نور زه په میراث کې څه نه غواړم، یا د فلانې دکان مال راکوي، یا وړوکی شی یاد کو، خدای پاکه دغه پلار کټ یاد کو چې د پلار پالنګ دا کټ مال راکوي، نور زه څه نه غواړم، یو شی واغستو. نو چې کله د حالانکې میراث حق یې ډېر کېدو، خو دوی ویل زه دا لږ شی علم، کله چې د میراث په حق کې ته یو شی په بدله کې والي، نو دا داسې شي لکه تا چې خپل میراث خرڅ کو. نو کله چې شی خرڅ کړي بس کیسه ختمه، دې ته تخارج وایي. یو شی دی واغستو د میراث نه دې ځان خارج کو، نو بیا 10 کاله بعد ویل چې هلکه دا شی خو ډېر کم و، زموږ میراث خو ډېر زیات و. نو بس دا تا د هغه وخت کې سوچ کول پکار و، سوچ به دې کړی وی، خپل میراث حق به دې نه خرڅولی. اوس د میراث حصه لاړه، که هغه ډېره ده او که کمه ده، همدغه شی ستا شو، بس اوس یې لوبوه. مثلا کونتر یې د پلار ساتلی، تا زه کونتر یې علم، بس اوس ساته دقې ته باجره اچوه او دغه کوه، نور څه کې کار مه لره. دویم صورت دا دی عزتمندو چې کله میراث باقاعده تقسیم شي، ټول ناست دي، دته ویل لکه دا 10 لکه ستا، او دا پلاني ځای کې چې کوم دی دا پلاټ دا ستا، او دا فلانې ستا، فلانې ستا، ټول تقسیم شو. شیزونه چې تقسیم شو ټول ویل امین امین یو کو چې بس ټیک شو، موږ ته قبول دي. د دې نه بعد دا یو ورور راولګېدو، بل ورور ته یار زما دا پیسې، زما دا فلانې شی، دا ډنګرې دا واله ستا شو. او دې نه بعد 10 کاله بعد، 15 کاله بعد به وایي نه که نه زه خو په ځان نم پوه شوی، پلار مې مړو نو دماغو مې کار نه کو. نو چې یو ځل شی تقسیم شو، باقاعده تا ته میلاو شو، او یا اکاونټ ته دې رالو، یا تا د خلکو لاس کې کېغوستو، یا تا تل دغه شی دی کوړې واله بالکل باقاعده بیل کړی دی، او ته بیم پکې سخي ارسلا خانې تقسیمونه کې، نو بس اوس ټینګ شه آخرت کې برته ثواب میلاویږي او نوره قصه دې ختمه شوه. دریم صورت دا دی چې یو انسان مال نه دی تقسیم شوی، صحیح شو، او دغه رنګې په عوض کې څه شی هم نه دی اخیستی د رشته دارانو نه، او بس هسې بعض وخت کې خویندو اکثر په ورونو باندې ځان زړې خوږ شي، دا ورونې هم جاړي، به دا ورته ایزه به چې وروره دا زموږ مال هم ستا شو، خو جاړه مه، بس هغه واپس په قلار شي، هغه دې مال پسې ځل کې جاړي، هغوی که پلار پسې جاړي. دغه رنګې دا طریقې یو خور ورکړو، یا رور بل رور له څه مال ورکړو، وروسته چې کوم دی هغه اوښکې موښکې وچې کړی، لږ ساعت پس یو څو ورځې بعد همدغه خور سره تکلیف شروع کړو، نو بیا خور وایي دا کوم رور دی، او د اوښکې موږ وچې کړې وي، او موږ له خپل مال ورکړو، زه بل کور کې واده وم، ما وله مال هم ورکړو، دا ظالم اوس موږ سره تعلق نه ساتي، سلام دوام نه کوي. نو به دا خور بل بچي هم غټ شي، مورې دا دې څه کړي دي، موږ ته شپاڼې ګرځو را ګرځو، او تا ځان نه سخۍ جوړه کړې وه، او ټول دې چې کوم دي هغه کړي وو. نو ته بچي خیر دی بیا به تې وغواړو، او یو شی چې یو ځل ورکړو څنګه تې غواړې، مفتي صاحب له رال، مفتي صاحب ورته وایي راشه زه درته چل ښیم. نو موږ هم دا بعضې چلونه خلکو ته ښایو، ځکه تاسو هم بعضې کسان میراث خوارئ، او وروره د ټول هر څه نه چې کوم دی میم زرما او ټوله زما، نو مولیانو سره تعلق ساتئ، داسې چلونو باندې هم کله ناکله پوهیږي چې تکړه شه جینۍ ورشه ورپسې خامار نه چې کوم دی مال اخیستی شي، به دا ورله وایي مال خپل مال راکړه. کوم مال؟ پلار مال. خو 10 کاله مخکې تا ما ته پرېښی نو، دې مخ ته دې وګوره، دې خبرو ته دې وګوره، 20 کسانو مخکې دې ویل چې ستا شو، وایي اوس درته د 25 کسانو مخکې ویم چې مال یې واپس راکړه. دا څه خبره ده؟ او که نه دا 200 دا ټول کلی درپسې راولم، او یو 2-3 مفتیان به هم پکې الواخور ناست دي، نور به څه کې. نو د دې وجې نه عزتمندو دې صورت کې به دا مال ته واپس ورکې، ځکه دا د هغه حق دی،
او شکر وباسه چې لس کالې تا ته دا مال پرېغوستو او تا په مړه خېټه ووالو او تا ته فایدې واغستې نو بس تا ته هم دا مني چې دا زما د خور مال دی نو ظالمه اوس یې ورله ورکه واپس که نه خیر دی ټیک د هغې وغوښتلو ښې وکړه بد یې وکړه چې هر څه وکړو نو ته یې موله واپس ورکړه نو دې صورت کې دا مال واپس دا خور یا دا ورور یا دا هر یو کس چې کوم دی واپس د خپل هغه کس هغه کوم کس چې مال تقسیم کړي د ورونو نه او عزیزانو رشته دارانو نه واپس اخیستی شي دوه درې مسلې نور یو ته بیا بیان کړم الله دې عمل کول توفیق راکړي اذان وکړه خاري